إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الجهاد. دا جهاد بیان. جهاد فضیلت بیانیږي. قال الله تعالی، اللہ تعالی فرمایلی دی سورۃ توبہ 14 نمبر آیت کریمہ دے، وقاتلوا المشرکین کافہ، او تمام مشرکانو سر جنگو کئی، کما یقاتلونکم کافہ، سنگ چاغی تاو سر جنگ کئی. وعلمو، او مسلمانانو یادو ساتھی پوہا شئی پدی خبرہ، ان اللہ مع المتقین، چی بے شکا اللہ تعالی پرہیزگارو سرا مرگرے دے. دا آیت مطلب دا دے چی مشرکان کلتا سرا دا احترام پا میاشتو کی جنگیگی، تاسو تا اجازت تے دا احترام پا میاشتو کی ور سرا جنگو کئی. کال 12 میاشتی دے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ. دے کے سلور میاشتو اللہ پاک احترام ورکڑے دے. اغیتا اشہر حرم وی، دے احترام میاشتی. یو دے اسلامی کال 9 نمبر میاشتا رجب، او دا دری بیا یو بل پسیدی، یو لسما، دو لسما، ڈنبنے، ذیقعدہ، ذوالحجہ و محرم. رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ و محرم دا سلور دے احترام میاشتی دی. کہ کافران دا دے احترام نکی او تاو سر پکی جنگ کئی، مسلمانانو تاسو تم اجازت تے تمامی کافر سر جنگ کوئی سنگا چاغی تاو سر جنگ کئی. پدے سلور میاشتو کی قتل و قتال حرامو. زمانہ جاہلیت را سے بخلقو طول مذہبونو دینونو والا با دے سلور میاشت احترام کولو. تر دے پوری چی پاغی کی خوڑیر خرابی بدے و دشمنے وی، عداوتونو بغزونو، و کلونو باغ جنگونا نسڑی دا تودبو امداشان. خو یقینو کا دے سلور میاشتو کی چی دا پلار قاتل بم ورلا تشلاس پا گوتو چرتا ورلو، او دا دبا پی وس رسیدو دا سر بطورا ڈال غشی ورسرو، و بیا بیم دا دے سلور میاشتو دا احترام پا وجہ ورتا سنویل. منگا عام مسلمانان دا وقتونو او دا زینو دا قدر او دا عزتنا بے خبر یو. زینو کی جماعتونو، مدرسو، ادیرو، مرکزونو، خانقاہونو، عیدگاہ، جنازگاہ دیل اللہ احترام ورکڑے دے. دا دیز مکی با دا نور ازمکو پا نسبت زیاد قدر کو بکا خیر. حرم شریف تلال شو، حرم محترم تا مکوی، مدینوی، مسجد حرام، مسجد نبوی، دا ہر زی خپل یو قدر دے، یو عزت دے اللہ ورکڑے دے. دا شانتی دے ورز و شپو دے وقتونو لم اللہ پاک احترام و عزت ورکڑے دے. خو پی جندگلوی ضروری دا. دینا تاسو اندازہ و سواخ لئی کنا چی دے سلور میاشتو کی ندے یاد خوشوے کنا. لگا خواریو کو یادیگی بیا سڑی تا مخی منگویلو اسلامی کال میاشتی ورزی تاریخونا یاد ساتل دا مسلمانانو باندے فرض کفایہ دی.
فرض دی په هر علاقه کې به داسې کس دوه خامخاوي چې هغې له به دا ورځي ورته به معلومه خپل حساب کتاب به په دې باندې کوي او که د علاقې یو کس لم نه ورځي نو بیا څنګه چل دی د ټولو غاړه بنده ده بیا دا دې دپاره فکرمند شو دا دین دی د دین خبرې دي او اسانې دي خو لږه توجه غواړي بله چې اهمه کومه خبره ستاسو خدمت کې کول غواړم هغه دا ده چې ګوره دا 4 میاشتې داسې میاشتې دي که دې کې تاسو باندې مشرکانو اټیک نی کړی کافرانو در باندې حمله نی کړي بېایمانو کافرانو در سره د جنگ شروع نی کړي نو تاسو مهرباني وکئ په دې کې د جنگ شروع مه کوئ مسلمانانو ګوره دا چا سره الله پاک مونږ د جنگ نه دې میاشتو کې منې کوي کافرانو سره مونږ خو خپلو کې کیوتي یو که نه مونږ خو خپلو کې یو بل دپاره ټوپکونه او تماچې ساتلي دي که نه عزیز تربورو رشتہ دارانو ورونو دپاره م 18 او برجونه جوړ کړي دي که نه مورچې م جوړې کړي دي دا عذاب دی ګورې ښه هوش کې راشو هوش کې بل ملامته نه کو ګورې دا ګورې زه خپلې ګناه ایثار کړی ما چې دا خپلو کې مونږ او تاسو خفګانونه دي عداوتونه دي او زړونه م یو بل نه ماړه دي او د یو بل په تاوان خوشحالیږو صفا خبرې دي ګوره د یو کور خلک یو او د یو بل په خوشحالی باندې خفه کیږو د وراره مې عقیقه وي او زه کور کې تاو تاو کومه دا ده ولې چیلي راوسته دا دی کره ولې نن خادي ده ما کره مریضان دي زه په غم سر یم چې دیم ما سره په غم وی د رور په غم خوشحالیږو او د رور په خوشحالی باندې خفه کیږو بل هیڅ وجه نه سوا د خپلې ګناه بار بار مې ویلی دي بیا یم ویم او دا خبره خوره کوي ورسوئ او په دې سوچ وکئ پیغمبر علیه السلام باندې مونږ ډېر ګران یو د امت دپاره جولی الله ته وغواړو یا الله دینه خنزیران بیزوګان خره سپي جوړ مه کړي مخکینو قومونو یوه غلطي کړې وه او خدای وله دا مخونه اړولي د چا نه خنزیران جوړ کړي او د چا نه بیزوګان قرآن مجید ګواه دی پیغمبر علیه السلام هغه ورځ لیده نو زما امت به آخره کې وران شي خراب بشي بې سړیتوبه بشي د حد نه به وځي سرکشه به شي لاره ګودره به ترې خطا شي تیزي به پکې راشي د اوس وخت کې چې دا ځوانان کومه تیزي کوي توبه لمبي دي لمبي اشتعال کې راځي لږ معمولي غونته خبره صبر استقامت سړه خوړل بیخي نشته دی نو خدایا دی بیزوګان خنزیران سپي بد ځناور جوړ مکي الله سوال قبول کو الحمدلله دا نن چې زمونږ او ستاسو چهرې بچ دي د پیغمبر علیه السلام د دعا برکت دی یعنی په دې دور کې داسې علما او مشران تیر شوي دي چې سحر به راپاڅېدو نو اسم سنت طریقه ده د سترګې مخ داسې مګل پکار دي یو ځل تی بیبي تپوس وکړو سړیه ته خو چې راپاسې سحر بس خپل مخ زر زر ګوري زر خپل مخ ګوري او مګې دا ولې وایي ښځې تا ته څه پته ده ما ته خپل ځان معلومه دی ګناهګار یم د شپې اوده یم هسې نه چې الله پاک راله مخه د ځناور کړی نی چېرته الله پاک قادر دی الله کولی شي داسې ټول امت به یو مخیز داسې نه کېږي د دې دعا برکت دی خو خال خال واقع به پیښیږي خال خال چې دي دا به څه کېږي دا به پیښیږي الله دې مونږ سره پیښې نه کړي قسم دی چې ځان ته سړی رستو خپلو کاغذونو عملنامې پسې وګوري مړه کومه ګناه ده چې ما پرېښې ده او نه مې کړي او لا اوس هم پې ورځمه ډاډه یم پې الله دې ګناه نه بچ کړي د الله د رحمت جولی ته ځان ور وغورځو خدایه ته مې بچ کړي
دویم سوال نبی علیہ السلام چولے وغړوله یا الله لاسونه اوچت که امت می ټول په یو جارو نه مخکینی امتونه داس شوي دي چې خدای ته خفه شوی دی خپله ذمهداري نه ده پېژندلې د الله بندګي د الله معرفت د الله عبادت یې نه دی کړی او خشماشي او خپله مرضي کړې ده نو الله ورپسې جارو راخستی ده الله سره جارو آسان د کڼکو په شانتې لرې کړي دي بیا بلکل صفحه هستی نه میټاو شوي دي زمونږ پیغمبر دعا وکړه خدای ټول یک مشت هلاک نه هلاکوم ټول به یکمش نه هلاکیږي د پیغمبر علیه السلام د دعا برکت دی خو ځینې ځایونو کې به هلاکت راځي د هلاکت ځای نه هم درته ښیم بیا را سره پکې ملګري شئ چې الله هم بچ کړي موږ ټول حدیث شریف کې راغلی دي کشر او مشر دا به په یو ځای یو مجلس کې بې حیایي کوي په شریکه د مشر به د کشر نه سترګه نه سوځي چې دا مې کشر دی غلطه رانه اخلي او د کشر به مشر نه سترګه نه سوځي چې دا خو مې څه دی مشر دی لږ وخت مخکې دا قدر او عزت د مشر او د کشر تمیز وو اوس ورو دا شی راوتی دی دا موبایل که دې چې کوم زهر زمونږ په دې امت کې خواره که بس الله دې تېنا خلک بچ کړي وی ښې دپاره استعمال او ځلو چې ته اوس ویلو دا انتهایی خطرناک زهر دی انتهایی خطرناک دی مونږه د پیسې هم پرې نه خو بلکل یې د ټکې هم پرې نه خو دي که څوک پې پوهېږي نو کشر او مشر به ناست یو ځای مشر به نه د سپینو ډکو نه حیا کوي نه د ګونجې لاسونو نه نه د کمزوري وجود نه او نه د خپل کشر نه چې دی رانه غلط عبرت اخلي او دواړه به لګیا وي بې حیایۍ کې به اخته وي اخته دي که نه دي اخته نو اسی نیاته ډرامه لګولې ده که نه ده لګولې نو اسی په چل پوهېږي که نه پوهېږي نیکه ته وایي ته راکړه چې زه درته پکې ډرامه راواړو دواړه به اخته او دواړه به نیکه او نوسی یعنې کشر او مشر دواړه به الله ځمکه اوچوي او غیب به کړي کومه کمره او کومه ځای کې کم کور کې چې ناست دی هغه کور به ګیب سیب په ځمکه غیب شي د دې به شکلونه د خنزیر او د بیزو شي خو دا به خالي ټول امت یکمشت د دعا د برکته بچ دی پیغمبر علیه السلام له خو الله ډېره هوښیارتیا ورکړې وه دریم ځل باندې جولی وغوړوله یا الله زما امت خپلو کې د عداوت او بغض او دشمنۍ نه بچ الله ویل نه الله دی په الله د چا زور نه رسی د الله خپله خواښه د خپله مرضي ده الله حکیم ذات دی په هر فیصله کې او په هر حکم کې د الله حکمتونه اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا امت لما عذاب دا ساتلی دی چې زه به دی د اسمان په ملائکو نه وام دی به زه په بل مخلوق نه وام دی به زه خپلو کې په یو بل وام نن دا ناس مرګري ګوره تاسو د الله د ویرې د سحر مونځ چې څوک کوي که نه دا په معاشره کې ډېر نیکان حسابېږي الله دې مونږ د رښتیا او نیکان دا ډېر خوش اخلاقه دیندار او د قبر فکرمند خلک او د آخرت په اعتبار سره دا ډېر فکرمند خلک چې څوک د سحر مونځ کوي خو رښتیا ووایي لاس اوچتولی شو داسې که تا تپوس رانه څوکو کې بار نه څوک مشر راشي هغه ووایي چې بچو ورونو مشرانو تاسو کې څوک داسې شته چې لاس اوچت کي چې د هغه څومره خیل دی د پلار خاندان دی د مور خاندان دی هغې کې دی د چا نه هم نه دی خفه او هغې کې ترې نه څوک هم نه دي خفه ټول یو بل سره شیر و شکر او مینې او محبت او ګوړې او شکرې دي او شات دي او خواږه دي څوک لاس اوچتولی شو سر به اوږو کې ورکو صفا خبره ده د یو کور دا ولی او غواړو که نه غواړو چې یو ځل بیا په یو نغري کینو په یو درستخان کینو په یو کنډول کینو د یو بل نظر شو قربان شو مشر ته د مشر په نظر کتل وي کشر ته د کشر په نظر باندې کتل وي همزولي د همزولي قدر او عزت او احترام وي د زنانو خپل احترام وي د وړو خپل احترام وي یو شیر و شکر یو بل نظارېدل او قربانېدل وي غواړو که نه غواړو خو کېږي ولې نه
خپل ګناه عذاب کې اچولې دا د دنیا عذاب دی واغه د آخرت دین سخت دی دا چې مونږ او تاسو کوم روش ځان سره راخسته دی په خپل تبر خپل خپل را بغو چې مړه ګورو بنا لمحه مزایا کوي قسم د عزت ته ورکی راځي ړومبنه الله په خلاق الله پاک په خلاق د خاده کې چې مونږ باندې خادره شي سمره را سره غمي د جمعات استاد هم بوزو د محلي منبر سے بم بوزو چرمن سے بم بوزو خان سے بم بوزو د وجرو درانه مشران هم بوزو سپینګری مزان سره بوزو دارور ما سره خپده نن ما کړه د لور می واده دی د زوی می واده دی چې دی نی نا شرمېږم استاد جرا سره لاړ شي چې دی را سره کی قدم رغم مونږ د الله وکو چې الله مان ناراضه دی قسم دی هغه ته نه د جرګي ضرورت شته دی ما تاسو ته بار بار ویلی دي ک بیا د سم بي سړې په خپل ځړه کې دا اوګي دا سره ماتي کی الله ته وې زستاجز بنده ګناګار بنده می الله زما کړي ګناهونه معاف قسم دی الله تیار ناسته معاف کوي الله لیواله ناسته الله پته مده چې زما بنده به کله ځان ته ګناګار وای چې زی ګناهونه معاف کړم ګناه دغه سره معاف کیږي او بیا خپلو کې یو بل د مینوم د محبت لاس ورکو یو وینه دانو رور او خور سره بس جګړې کیږي او ورونو خورینو سره بس جګړې کیږي بدیم په سړی ښکاری دنیا کې او د آخرت خطرناک تاوان دی خطرناک الله پاک دې امتنا بچ کی نو اوس دا یو خبر را نوګد شو دی پورې خو هم خبره و الله دې په پوهه را نصیب کی دا سلور میاشتې دي کنه یو خو د اسلامی کال دا میاشتې زوتی کو یا دی کومه د تویل اول کې آسان دي چې بار بار اوري بار بار وېزان سره خدا کا ګرانی دي خو توجه غواړي او سلور پکې بیا د احترام میاشتې دي رجب ذی-قعده ذوالحجه محرم دې کې خدای مسلمانان کافر سره د جنگ نه منع کړی دي چې شروع بنه کوي کاغي شروع کا بیا خو په سسته ما کوي خو بل خبره ده دا سد الله سنم نه تړم الله وي بیا خو وحي خو چې اغي شروع نی کړي وغي احترام کوي تاسو بکوي راشنن مون خلیل مومن دا کلی خدا کنه د جمعې د ورځې لحاظ ساتو نه د اختر د ورځې لحاظ ساتو خو چر باندې پیښ شي وجل کو مونږ د عیدګاه او د اختر د ورځې احترام کوم مسلمانان مونږ ټول مجرمان یو ټول با الله ته توبه وباس دا ډېر لوی جرم دی نه د جمعې د ورځې نه د جمعات نه دې ته ګورو چې دا مسلمان په منځ ولاړ دی دا رجب او ذی-قعده او ذوالحجه او محرم بسو پیژنم دا دې سلور میاشتو له الله احترام ورکړي دي کې عام ګنام ډېر خطرناک ده عام الله دې موږ د ګناهونو نه بچ کی عام ګنام ورکه خطرناک ده نیکو عزت هم پکې سیوا کیږي نیکم پکې قدر او چتیږي ویلی او قیمت او چتیږي خو یو بل سره زړه بداون داغي بنیادی وجه ما ده تویلا نبی له سلام تعالی پاک فرمایل چې دا مې ول عذاب ساتلې دي خو زستا د مخ یو مهرباني در سره کوم په یو ظلمت نه خفه کېږم یو ځل ګناه سره به خپلو کې نه اچوم دو ځل ګناهونو سره نه درې ځل نه چې پورا او یا ځل ما خفه کی او د په هیرم توبې ته توجه ناراضي نو مړه بیا بزدي بل مخلوق ولا نه راولم خپلو کې بیرونه خوید دي غوخه کوم یو بل د پاره بیا جوړه غړولې او خیره بکای پکار دعا وا او دی به مصلی غړولې سبکای خیره بکای خدای رور می هوا خدای دا خور می لګو تړک خدای دا وريرونه می مړکی خدای دا خورینه می مړکی دا خیره وي تعویذونه وي زنانه خدا کسی بیا کوي اور غدا سي تعویذ پیو کما په فلانی بد مذهب په فلانی بد مذهب چې په خپلو کې په ویر ګټ کم خواخه په انګور اړم او انګور په خواخه اړم دا سکو الله دې زمونږ دا بده ټولې چته کې د يهودو منستدي الله ورولي او خدای دې مونږ واپس یو بل سره رونه کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم